الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو دا در رمضان مبارک میاش دا الله رب العزت دا طرفا دا رحمت میاشتا او دا انعام میاشتا سنگ قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ رب العزت فرمائی لیو چې د رمضان مبارک روزه په دې امت باندې ما فرض کړی دي او مخکې چې کوم امتونه تیر شوي سابقه په هغوی باندې الله رب العزت د رمضان مبارک روزه فرض ګرځولې وي او دا د دې دپاره چې تاسو د الله رب العزت نه ویریږئ او تقوا حاصل کړئ حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی کہ رمضان مبارک دا اللہ دا طرفا دا خیر او دا برکت او دا رحمت میاشتا نپا حقی مناسبت سرا دا رمضان مبارک دا روجے برکات او دا حقی فضائل دا قرآن او دا حدیث پر رڑا کے مونگا انشاءاللہ دا حقی تذکرہ کو چی روجہ اللہ رب العزت ولی ضروری گرزولی دا او روجہ دا اللہ رب العزت سمر لوی حکم دے مشہور حدیث دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان یعنی 15 داسې احکامات داسې خبرې لوی چې دا د دین بنیاد او د دین اساس دي
باغی کې د الله رب العزت د وحدانیت گواہی ورکول، د محمد رسول الله د رسالت گواہی ورکول. دویم موږ د الله رب العزت لوی حکم دی هغه قائمول، او چې چاله الله رب العزت مال ورکړي باغ مال کې زکات ورکول، او بیا د رمضان مبارک روزه کې یعنی په څلورمه درجه کې الله رب العزت د رمضان مبارک روزو فضیلت فرمایلی دی چې د رمضان مبارک روزه الله رب العزت په دې امت باندې فرض ګرځولې. قرآن کریم د نص ثابت ده، یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې د رمضان مبارک روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې وړاندې ستاسو خلکو نه مخکې الله رب العزت فرض کړی وی دا روزه، لعلکم خای چې تاسو تتقون تقوا حاصل کې یا ویریږئ د الله نه. ایام معدودات، دا شمارل شوی شپې ورځې دي، دا شمارل شوی ورځې دي د الله د طرفه، د دې شمیر شوی دی یا به دیر شي یا به یو کم دیر شي. که دیر شوی نور علی نور، او که یو کم دیر شوی نو د الله د طرفه دغه یو کم دیر حساب چې کم دی هغه په دیر شو باندې حساب. اوس علما فرمایي چې دا روزه الله رب العزت په دې امت باندې د څه لپاره فرض کړی وي؟ د پاره د دې فرض کړی وي چې د دې امت تعلق د الله سره جوړ شي، د دې امت په دې رمضان مبارک تعلق د قرآن پاک سره جوړ شي، د دې امت تعلق د عبادت سره چې کوم دی قائم شي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله رمضان مبارک شروع کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رنگ مبارک چې کوم دی هغه تغیر شو، او عبادات لبی چې کوم دی انتهایی زور ورکو، تر دې چې صبح رمضان نو خلاص شوی خپل بستری مبارک ته چې کوم دی تشریف نه راوړو، یعنی پر رمضان مبارک کې د عبادتو ډیر زیات اهتمام کو. او بیا زما عزتمندو د انسانانو په اعتبار سره د روزې درې قسمه دي، یو د عوام روزه ده، یو د خواص روزه ده، یو د خواص روزه ده. د عوام روزه ده چې هغه د ګېډې د شر نه او د شرمګاه د شر نه چې کوم دی د خپل روزې حفاظت وکړي. او د خواص روزه ده چې د الله رب العزت د هر ګناه نه خپل ځان وساتي، او د خواص روزه ده چې د الله نه ما سوا د الله څومره غیر دی د هغې نه خپل ځان وساتي، یعنی د هغې د شر نه خپل ځان وساتي. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به فرمایله چې په رمضان مبارک کې درې کاره په خصوصیاتو سره کول پکار دي. قلت الطعام، یعنی طعام کم خوراک پکار دی. زمونږ عوام چې کوم دی دومره طعام وخوري بیا خاص ډرقي ورځي. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلي چې قلت الطعام مطلب څه دی؟ په روزه کې دونه خوراک پکول پکار دي چې انسان د هغې په ذریعې سره د الله عبادت کولی شي، یعنی په دونه خوراک سره چې انسان د الله رب العزت عبادت ته چې کوم دی
وزګار شي او د الله رب العزت عبادت په صحیح طریقه باندې یعنی هغه ډېر کثرت د طعام په باندې بیا وبال جوړيږي او وبال چې کوم د عبادتو کې ضعف راځي او د ضعف او باندې د رمضان مبارک روزه چې کوم د پاغي باندې هغه اثر انداز کیږي زکه فرمایلی دی قلت الطعام یعنی لغ خوراک کول په روزه کې وقلت المنام او لک شانتی ود کېدل په روزه کې د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د روزه د صحابه کرام د روزه ترتیب د ازواج مطهرات د روزه ترتیب علماء اکابرین د روزه ترتیب علماء بزرگانو د روزه ترتیب دا ټول کتابونو ذکر کړی دي چې دې خلکو په رمضان مبارک کې څومره عبادت کو او څومره به چې کوم دې استراحت یعنی آرام کو زموږ استادو روزه ټول په آرام کې تیریږي الله دې راته معافي وکړي اگر چې آرام هم فی نفسه حرام نہ دے لیکن فی نفسه مباح دے زکا مباح دے چې د رمضان مبارک هر غړای د رمضان مبارک هر ساعت د رمضان مبارک هر غنټه د رمضان مبارک هر وخت چې کم دی د الله رحمتونه برکتونه او د الله انعامات راوړيږي او چې کوم سړی ډېر خوب کوي د هغه په جبانه هغه د هغه انعاماتونه رحمتونه برکتونه او د الله د نعمتونو چې کوم نه محروم پاتې کیږي په دې وجه باندې دومره خوب کول چې انسان د عبادت لپاره چې کوم نه هغه داغه پکار باندې راشي او دریا میں فرمایلی دی چې دومره اختلاط کول یعنی دومره ملاویدل د خلکو سره چې هغه ستاد عبادت او ستاد روزي ته څه نقصان نه ورسي حالانکه د صحابه او د علماء او د نیکانو خلکو دا ترتیبو چې د رمضان مبارک میاش پخکارش ولا روزه به شروع شو نو لین دین به کوم دې د خلکو سره ختم کو دنیاداری به ختم کړلا اختلاط به ختم کو میلاویدل به ختم کړل صرف د الله رب العزت عبادت ته ځان وزګار کو د الله رب العزت د عبادت کې به امهناک چې کوم نه هغه حاصلو نور د دنیا تمام رواسم تمام معاملات تمام رواجات تمام کارونه به چې کوم دې پرې خوده او وسم د ډیرو علما او د ډیرو نیکانو خلقو دا طریقه ده چې د رمضان مبارک په میاشت کې ټول معاملات د دنیا چې کوم نه هغه سیټ تکي دي او صرف الله عبادت ته چې کوم دې ځان وزګار او بیا زما عزتمنو دا د رحمتونو برکتونو میاش چې د مسلمان روزی پدې کې الله زیاتې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې د دې رمضان مبارک په مبارک میاش کې چې کوم دې الله رب العزت روزی د مسلمانانو زیاتې او بیا دا ارشاد فرمایي چې کوم خلق مزدور کار خلق دي او روزه کې دي او داغه سره سره چې کوم دي
د الله رب العزت عبادت هم کوي او د خپل بچو لپاره حلال مزدوري هم کوي. نو په هغه خلق باندې دا لازم ده چې د هغوی بوج چې کوم دی په هغوی باندې د کار ختم کی یعنی کمی کی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا په دنیا کې د خپل مزدور او د خپل غلام او د خپل ماتح ته بوج پر رمضان مبارک کې کم کو الله رب العزت په قیامت پر ورځ باندې داغه د ګناونو بوج چې کم دی داغه نه کم کی او د هغه په بدله کې بوله الله رب العزت د نیکو په پړل کې چې کم دی انتهایی نیکي چې کم دی واجی چې د نیکو پړل به بارش دارنګه زما عزتمندو د رمضان مبارک د روزي اهتمام څومره برکتی میاشت ده څومره برکتی روزه ده. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به د هر عمل بدلا د فرشتو په ذریعہ الله ورکوي لیکن روزه یو داسې عمل دی الله فرمایي چې دا خاص زما د پاره ده او د دې بدله به چې کوم نه زور کوم انسانانو. او بیا علماء دام نکلی دي چې انسان مسلمان یو عمل کوي د هغه عمل لا محاله هر چا ته چې کوم دی پته لګي چې دې په دې عمل کې اخته دی یعنی کدی سخی سخاوت کوي ارسړی ته پته لګي دا سخی دی. کدی حجی حج په حج کې ارسړی ته پته لګي چې دا حجی دی د حج کوي یعنی نور معاملات. لیکن روزه یو داسې عبادت ته چې د دې تعلق صرف د الله رب العزت د ذات عالیه سره دی یا الله ته پته چې دا بنده روزدار دی یا دې بنده ته پته چې زه روزدار یم بس. نور د هغه معلومات د دې بنده او د الله نه ما سوا د دې روزدار او د هغه د رب کبریانا سوا چې کوم دی اچا ته پته نه لګي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې روزه خاص زما د پاره ده او د دې بدلا او جزاء چې کوم دی هغه به په خپل لاس باندې دی روزدار لور. او بیا زما عزتمندو د هغه برکات چې څنګه په دنیا کې ظاهريږي دغه شان په آخرت کې بیا د هغه برکات او رحمتونه او د هغه فائدې چې کوم دی هغه الله رب العزت په دې مسلمان روزدار باندې ظاهر دی. یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ قائم شي وای په دغه ورځ باندې الله رب العزت د جنت رضوان ته یعنی د جنت چوکیدار ته چې کوم دی د ارشاد فرمایي چې ما دا روزدار د خپل قبرونو چې کوم دی د روزې په حالت کې را پاسولې دي دا روزدار ما د قبرونو د روزې په حالت کې د بوک لا پیاس په حالت کې چې کوم دی را پاسولې دي د دې لپاره طعام تنظیم وکا رضوان جنت چې کوم دی هغه اعلان کی فرشتو ته چې د الله حکم دی او د الله رب العزت د ملمانه دي چې دنیا نه د روزې په حالت کې چې کوم دی راغلي دي د دوی اهتمام وکړي د دوی د کاری پینی تنظیم وکړي. فرمایي طباق په چې کوم دی راوړل شي خانکی به د جنت راوړل شي دسترخوان به خور کړل شي او په هغه طباق او خانکو کې به هر قسمه نعمتونه د جنت چې کوم دی هغه موجود وي او د هغه بعد د روزدار او مخه ته کې خودل شي او دا ورته ارشاد فرمایي چې دا د جنت انعامات الله ستاسو د لپاره را لګلې دي او تاسو چې کوم دی د دنیا نه د روزې په حالت کې راغلي یې او الله د روزې په حالت کې چې کوم دی تاسو د خپل قبرونو نه پاسي ولې تاسو
دا د الله اکرام او اعزاز او تاسو بارک د الله رب العزت نعمتونه دي دا خوري دا د جنت انعامات دي او بیا زما عزت مند دا مبارک میاش کې د رحمتونو ډکه میاش تا عبادت پکې مختلف دي او یو عبادت پکې بیا زما عزت مند دا اعتکاف دی د اعتکاف عبادت ته الله پنيز باندې ډېر لوی عبادت دی ان شاء الله پر روان جمعه باندې بیا د اعتکاف فضایل او د هغه په مناسبت سره به کوم دی خپل معروضات وړاندې کوو اجمالا تاسو عرض کما چې قران کریم کې الله فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر رمضان مبارک یو شپه دا سیدا چې د الله پنيز باندې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه کوم دی هغه غوړه او بهتره ده علماء دا غي تفصیل ذکر کړی دی چې دا زر میاشتې څومره دي اته سوا او 33 سال او سلور میاشتې چې کوم انسان د ليله القدر په شپه باندې عبادت وکي دومره ثواب ورله الله رب العزت چې کوم دی په نامه اعمال کړي نن دی الله سمر وجدا او روان جمعه باندې کوم دی بیا شلم وجدا او د شلمې د مازیګر نه چې کوم دی اعتکاف شروع کیږي نو روانه جمعه کې ان شاء الله یو پاتې ده پر روانه جمعه باندې به ان شاء الله د اعتکاف عمل شروع کیږي د مازیګر نه چې موږ تاسو اوس د بار کوم دی د وسله د هغه د پاره نیت او عزم او اراده وکړو او د الله رب العزت انعامات برکتونه رحمتونه د الله د کور چې کوم دی موږ تاسو خپل ځان سره اوسو او د الله رب العزت رضا چې کوم دی موږ تاسو ته حاصل شي او زما عزت مندو چې څنګه دې ورځ مبارک ده رحمتونو برکتونو والا داسې دې شپه مبارک ده رحمتونو برکتونو والا د شپې په عبادت باندې الله رب العزت خوشحاليږي د شپې په عبادت باندې الله د انسان ګناهونه کموي د شپې په عبادت باندې الله رب العزت انسان خطاونه چې کوم دې دنه معاف کوي او بیا زما عزت مند په دې میاش کې په کثرت سره د الله ذکر کول پکار دي حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د دوو خبرو کثرت په دې کې پکار دی یو د لا اله الا الله ایو د استغفار او د یو سیز نه چې کوم دی پناه غوښتل پکار دی او د یو سیز طلب پکار دی هغه پناه چې غواړي هغه جهنم دی چې د جهنم نه موږ تاسو پناه غواړو په دې میاشت او د جنت د دخول دعاګانې غواړو د الله نه د جهنم نه پناه غواړو په هر دعا کې کوم دی موږ تاسو دا وایو چې الله ما د جهنم نه مال حفاظت وکړي الله ما د جهنم نه او د جنت د دخول دعاګانې غواړو چې الله د جنت داخله راته آسانه کړي نو دو کارونه داسي چې پاغه باندې الله ستاسو ناراضي کیږي او دو کارونه داسي چې پاغه باندې تاسو د الله رب العزت نخلاصې مندل شي الله رب العزت چې درنا په دوه کارونو باندې خوشحاليږي هغه د جهنم نه پناه غوښتل دي او د جنت طلب کول دي په دې باندې الله خوشحاليږي او چې کوم دوه کارونه په رمضان مبارک کې کول دي چې انسان داغه پوج باندې داغه غاړه خلاصيږي هغه په کثرت سره لا اله الا الله ویل دي او استغفر الله ویل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یعنی ہر وخت چې موږ تاسو
د خپل نور ذکر او اذکار سره چې کوم دې د دوه ذکرونو کثرت وکړو په هر وخت کې زموږ استاد جبه چې کوم دې په لا اله الا الله باندې او په استغفار باندې چې کوم دې هغه مزینه رد اللسان او بیا موږ تاسو په کثرت سره چې کوم دې د قران کریم تلاوت کو ځکه دا قران کریم دا پر رمضان مبارک کې الله بیا نازل کړی دی د دې د الله رب العزت بنیز باندې ډېر لوی مقام دی او دا لازم او ملزوم دي دواړه ځکه قران کریم کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس میاشت د رمضان مبارک هغه میاشت چې پاغي کې الله قران کریم دنیا ته را لېږلی چې موږ تاسو په کثرت سره د قران کریم تلاوت کو سار او ماخام د قران کریم تلاوت کو او زما عزتمند شان نه دی ویلې ناظرین نه دی ویلې علماء دا غي د پار ترتیب دا ذکر کړی دی چې د قران راوالي او د قران په هر یو لین باندې چې کوم دی په هر یو صفه باندې د ګوته ګرځي د شهادت او د بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله الله بوله د کلام پاک د تلاوت ثواب ورکړي ځکه تیرو زمانو کې یو واقعیا داسې تیر شوی و یو سړی هغه قران کریم نه ویلې لیکن د قران کریم سره دومره محبت وو چې هر وخت به قران کریم راغسته او د شهادت ګوته وای په کوم دی راغلا او دا به خپل ځان سروي چې الله په دې کې تاسو ویلې دي هغه حق او سچ دي الله په دې کې تاسو بیان کړی دي هغه حق او سچ دي زده دې تصدیق کوما چې دا حق او سچ دي دا رښتیا دي بالکل انپړ گوار سره چې کله داغه وفات شو نو خپل رشتہ دارانو په خوب کې ولیدو او تاسو ته وکړو چې الله ستاسو سره سم عمل وکړلا وی الله رب العزت صرف زپدي یو عمل باندې وبخلما چې ما به الله رب العزت کلام راغستو او د الله په کلام باندې مې ګوته چې کوم دی هغه خو زولا او دا به مې چې الله تاسو فرمایلی دا حق او سچ دي نور خو خبر نه یم یا الله تا چې څه په دې کې بیان کړی دا حق او سچ دي نور خو ماته دې علم نشتا زه ویل نه شمه وې صرف په دې وجه باندې الله ما مغفرت کو زما اکرام کو زه جنت ته داخل کړم او بیا زما عزتمند شاه کلام پاک ویل دې پاغه باندې کلام پاک حق ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې پناظر خان باندې په کال کې 2 پیری د کلام پاک ختمول دا د قران حق دی د صحابه د قران کریم د تلاوت ترتیب وو بعض صحابه به کوم دې په ورځو کې قران خلاصو بعض صحابه په 3 ورځو کې قران خلاصو بعض صحابه په ورځ کې قران خلاصو بعض صحابه به کوم دې په یو هفته کې قران خلاصو یعنی دومره به داغي تلاوت کو نن موږ تاسو کال تیر شي کال راشي قران خلاص کې نه راو رمضان مبارک راشي په خوبونو کې په ویډیو ګومینو کې په فیسبوکونو کې په دې لایالي کې کوم دې هغه زموږ نتیر شي کای دا د سیزن میاشتا دا د الله د رحمتونو برکتونو میاشتا دا د الله د قران د تلاوت میاشتا په کثرت سره د الله د قران تلاوت کوو هر څومره وخت چیرته ملاوي کې قران راغلی داغي تلاوت کوو ان شاء الله د دې انوارات د دې برکتونو د دې رحمتونو د دې ثمرې د دې فائدې په دنیا کې هم د تحصیلي کې او په آخرت کې الله د هغه عظیم وعده فرمایي الله رب العزت زموږ استاد سبحان باندې رحم وکړي الله رب العزت زموږ استاد رمضان مبارک د عبادت په خپل درباري قبول او منظور وګرځي د قران کریم د تلاوت دی الله موږ ټول له توفیق راکړي د ذکر او اذکار دی الله موږ ټول له توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.